او زرشاد خان ګورې څنګه چې تعریف تر باندې بول شي ټول خلکې درله ووټ درکړی دی په نری درله ووټ درکړی دی او داسې تاریخي ووټ یې درله درکړی دی چې دا کتله دې ټولو خلکو شکریه بار بار ادا کړي نو هغه هم کمه ده. ظهور خان دا څه ګورې دی خو راشه که نه ورګه مړه دا بکرې مې کتلې ما چې دی دې کې زمرد نشته تا ته زمرد نه میلاوېږي داسې ښایسته ښایسته ښکارې دي دا په دې سیاسي دغه باندې لږ ګوټې بحث مبحثه کوو هسې هم ما په سیاسي باندې به څه وکړو یار توجې ته راغلي یو لږ ګوټې چې دی نو خپل ذهن به فرش کړو وایه که نه یاره الیکشن خو شو د حکومت په باره کې د څه خیال دی حکومت پسې جوړ شي او به چلېږي او به نه چلېږي کامیاب به وي که ناکامیاب به وي داسې کار دی نور حکومت خو سنی اتحاد سره پاکستان تحریک انصاف چې حمایت یافته چې څومره امیدوارانو هغوی ورسره شمولیت وکړو ټکه شمولیت ځکه هم چې هغوی دا شوی شمولیت دی که نه نو شمولیت یې ورسره وکړو او اوس په صوبه باندې د سنی اتحاد وزیر اعلی به هم یادېږي او ایم پی به هم یادېږي او داسې چې وفاق کې که هغه مې کړی دی نو هغه هم ایم این ای به هم یادېږي نو کاغذي کارروایي کې به موږ سنی اتحاد یادو هغسې خو په اجره جومات کې چې دی نو هغې کې به پی ټي آی یادېږي چې دا د پی ټي آی امیدوار دی خو په قانون کې او په کاغذ کې به یادېږي سنی اتحاد. ها دویمه زرشاد خان ته د څه خیال دی زرشاد خان ته بلته کې چې دی نو کړمې ډېرې که نه دی به زرشاد خان بیسیکلی خو ډېر نایس او ډېر شریف انسان دی او د کوم وخت نه چې زه پېژنم د 2015 نه ورسره زما یو تعلق دی یو ریلیشن دی او یو خاموش طبیعت او ډېر لکه ملنسار سړی دی او زرشاد خان ګورې څنګه چې تعریف تر باندې بول شي پوه شو په ځان به ګورې تعریف نه بوچ کې او که نه نو لکه ښه یې خو هسې نه چې امپیرشپ نه پس بدل شي نو ښه سړی دی خو خبره دا ده چې ګروپ بازو کې رانغی او ځان هسې اکثر داسې وشي چې لکه ام پی ای جوړ شي نو هغه بیا ځان نه یو 2-3 کسان د ځان سره اغل بغل کې واخلي نو بیا هغه ته نور حلقه ورته نه ښکاري که نه نو زرشاد خان یو خو ګورې دا ریکویسټ ته کوو چې ټولې حلقې درله ووټ درکړی دی په نری درله ووټ درکړی دی او داسې تاریخي ووټ یې درله درکړی دی چې دا کتله دې ټولو خلکو شکریه بار بار ادا کړي نو هغه هم کمه ده. په بلدیات کې تا بایللې وه په 16,000 ستا ووټ او غالبا 16,000 باندې تا بایللې مو وه نو د هغې غم په ډبرې دله خوشحالي درکړه نو دې ځلې په پي کې 54 باندې به د هر سړي خیال ساتي دا در نه ده د عوامو هم توقع ده زمونږ هم در نه ده د ورکرو هم در نه ده خو د ورکرو نه زیات حق به هسې نه چې صرف بیا د ورکرو نه چاپېرېږي نو خیر زما باندې دغه امید یا توقع خو نشته دی خو راکه مقصد مې دا دی چې د ورکرو به هم خیال ساتي ډېرې قربانۍ ورکړي دي ډېر جدوجهد یې کړی دی پارټۍ لنګې کړي دي کمپین کینګ یې کړي دي نو دا نه وایي چې ورکر شاته که ورکر ډېر قربانۍ ورکړي دي د پی ټي آی دې کې ګوره هېڅ شک نشته دی او خو دې علاقه د محرومو ډکه ده او هغه یو خبره کوم اوس به بیا د ملګري وي دا که تاسو ښکاري که نه شیر افضل روډ مه ښیه دا به بیا مونږ به ورته په ویډیو کې وښیو بایزي اریګیشن په 2013 پورې چې د څونه په دې کې کار شوی دی حقه کار پکې کې شوی دی بیا په دې کې مخکې هېڅ کار نه دی شوی 3 ځله پې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا د 3م ځل پې وشو بیا دې کې هېڅ قسم په اریګیشن کې داسې څه پیشرفت نه دی شوی چې عوامو ته یې څه فایده وي نو زرشاد خان ته خو زه دا وایم چې په دې اریګیشن باندې ضرور راشه دې کې مخکې ملک صاحب هم پاس شوی و که خیال دی که نه نو ملک صاحب سره چند کسان صرف داسې وو محوریزه ملک صاحب به صرف هغه محوریزو کسانو له کار یا منډه تړله راکوله نور ټول د هغه نه په وروستو نه د هغې په باره کې به څه خیال دی زه ستا له دې خبرې سره خو به زه اتفاق نه کوم پوه شوې خو څنګه ما ته وي زه اتفاق نه کوم د هغې وجه دا ضرور چې ملک شوکت د پاکستان تحریک انصاف ایم پی ای خو په حلقه باندې د افسوس خبره دا ده که نه چې د ایم این ای نه ګورې څوک ګیله نه کوي یو سړي دا یاد نه کوي چې علي احمد خان دا کار نه دی کړی مجاهد خان دا کار نه دی کړی ایم پی ای له خبره راځي نو ایم پی ای یادېږي خو که موږ سوچ وکړو که نه نو 170 نوکرۍ خو هغه کړي دي د پاکستان تحریک انصاف په ایم پی ای او 170 نوکرۍ کړي دي
بیا ترقیاتي کارونو کې هغه ډېر کارونه کړي دي، خو مسله په دې کې یو بله ده، دا په دې باندې بر پاکستان تحریک انصاف ته ورکر خپم شي او که خفه کېږي او که نه خفه کېږي نو هغه دوی خپله مرضي ده، دی که خو زه څه نشم کولی، خو ګروپ بندۍ وي پکې، تا دله کار وکړو ماله دې ونه کړو دله به یې نه کوې زما په لاس به یې کوې، دا څیزونه هغه ته ډېر زیات مخې له راغلي وو او ډېرې غټې مسلې جوړې کړې وې. د خپل کلي نه سبق واله که نه ستا په کلي کې څه شوي دي، نور خو مونږ غږ نه کوو، خو دا چې نه شو چې بهی د ده په لاس به یې نه کوي، د ما په لاس به یې نه کوي، د هغه په لاس به یې نه کوي، دا کیسې پکې نه وي شوې. نو مسله دا ده چې دا مونږ وایو چې زرشاد خان هم د دې څیزونو نه لکه دې ته خیال وساتي، هسې نه چې دې ګروپ بندو ښکار شي. زما اشاره دقیقې خبرې ته وکړه چې د ملک سره کمکیل شو، هسې نه چې لکه زرشاد خان دا کیسه وکړي. نه زرشاد خان نو زرشاد خان دپاره به ډېر مشکلات د پاکستان تحریک انصاف حکومت خو په دې زمونږ په دې حلقه باندې په وړاندې ځلو مطلب ایم پی ای په وړاندې ځل راغلی، دې نه مخکې د ګوهر باچا حکومت و، په صوبه کې د پی ټي ای حکومت و او زمونږ په حلقه باندې په هغې وخت کې د ایم پی ای پاس شو، بیا په دویم ځل باندې چې محمود خان وزیر اعلی و نو زمونږ د حلقې باندې د پی ټي ای ایم پی ای اوس د پی ټي ای حمایت یافته دی، برحال د پی ټي ای کس دی خو لکه د پی ټي ای حمایت یافته دی، هر څه کرته درته خو به د دوی په خپل لاس کې. نو اوس ګورو چې علاقې کې یاره دوی څه کوي او مسلې ډېرې دي، وسایل به کم وي، هغه شان وسایل به نه وي، مسلې ډېرې دي وسایل به هغه شانتې نه وي. نور د مین حکومت په باره کې د څه خیال دی چې حکومت په مرکز کې د چا راځي؟ نو مرکز کې خو د پیپلز پارټۍ او د نون لیګ خبرې شوي دي او تاسو به کتلي هغوی هر څه فاینل شوي دي، خو لکه زما خیال نه دی چې دوی پی ټي ای له هغه شانتې لاس ورکړي. الله دې وکړي چې یاره ملګرتیا وکړي، خو یقین مې نه راځي چې دوی د پی ټي ای له هغه شانتې لاس ورکړي په صوبه کې. دلته خو بله خبره ته بله کومه چې که دوی لاس نه ورکړي که نه په صوبه کې نو ګورې په سرخار کې به ورته ټف اپوزیشن پی ټي ای والا وي، داسې په اسانه باندې به ګورې دوی هم چې دی نو شکور ته نه کښېني، پوه شوې، خپې نه به یې راکاږي چې صبر وکړئ، داسې په کلاره به یې نه خورئ، نو تاو به ترې هلته کېم وباسي. ډېره مهرباني ظهور خان.